چې اسلام دا یو داسې دین دی او داسې نظام دی چې ټول کائنات نظام دی. ولې؟ ځکه د وجه تسمې نه وروسته بیا مولانا دویم ټاپک کې خبره کوي د اسلام معنا څه ده. د اسلام معنا خو موږ ته معلوم ده. د اسلام معنا ده، د اسلام معنا موږ کو اطاعت، د چا خبره منل، تسلیم کرنا، د چا خبره منل، چاته سرنډر کېدل، چاته لاس پناه باندې ودرېدل، اسلام تابعداري ته ویل کېږي. نو بیا مولانا مودودی رحمه الله په دې کې یو خبره کوي د دې دویم ټاپک سره نږدې خبره د اسلام حقیقت کړی دی. دا درې خبرې وجه تسمیه، د اسلام معنا او د اسلام حقیقت، دا درې چې موږ راجمع کړو. وجه تسمیه موږ ویله، لغوي معنا مې ویله، بیا وایي د اسلام حقیقت دا دی چې د دنیا د ټول څیزونه په دې ټول کائنات کې، کدا جمادات دي، کدا حیوانات دي، کدا انسانان دي، کدا حشرات دي، په دنیا کې چې سم دي. منګه فلسفي په ژبه کې وایو کنه چې عالم څه ته وایي، وایي ما سوى الله، د الله نه بغیر چې دا ټول عالم دی. وایي دا ټول عالم مولانا وایي دا اسلام د ټول کائنات مذهب ځکه دی، د ټول کائنات چې په دې ټول عالم کې او په دې ټول کائنات کې الله څه پیدا کړل، ټول مسلمانان دی. وایي څومره ښایسته خبره یې کړل. نن موږ ته وایي اسلام، خلک وایي دا اسلام دا یو نوی مذهب دی او یا نوی خبرې دي او یا دا چې دا جوړ شوی شی دی. څنګه چې عام طور د ایتیسټو په دې کې تاسو ته خاص کر کوم خلک د ایتیسټو سکینی پاسي د ملحدینو سره هغوی یو اعتراض کوي. اعتراض دا کوي وایي دا قرآن کریم دا مین میډ دی. مین میډ مطلب دا چې دا چا جوړ کړی دی، دا الله نه دی رالیږلی. او دا خبره کوي چې دا پیغمبر ټیک دی یو قابل انسان او خدا میسنجر اف ګاډ نه دی، د الله تعالی طرف نه راغلی نه دی. وایي او دا یو خود ساخته نظام دی چا جوړ کړی دی. په دې یو ټکي کې مولانا جواب کړی دی، وایي دا اسلام د ټول یونیورس د ټول کائنات مذهب ځکه دی چې ټول څیزونه په کائنات کې دا مسلمانان دی. وایي نور مسلمان دی، الله ورته ویلي دي سار راخېږه مازدیګر پرېوځه. ما یو کتاب کتو، په کتاب کې خبره لیکله، دا د دې کتاب نه زه هټ کر وایم، د دې دینیات نه هټ کر، دا د دې په تایید کې خبره کومه. و یو تیوري دا په دې کائنات کې هغې ته وایي زیرو ډیپک منیجمنټ ورته ویل کېږي. دا زیرو ډیپک منیجمنټ دی ته وایي چې دا ټول کائنات ټول یونیورس چې دی دا یو دومره بهترین قاعدې مطابق چلیږي که نه چې په دې کې یو لمحه او یو سیکنډ فرق نه راځي. د هغې یو تشریح هغه ساینټسټ کوي، وایي دا دومره بهترین نظام دی د دنیا دی چې الله جوړ کړی دا کائنات. وایي نن دا 2000 تقریبا 2001-2002 خبره کړله، وایي زه 3002 باره کې دا خبره کوم، 3002 1000 سال پس چې 3002 کې به 1000 سال پس به چې نور راخیږي په کم ټیم باندې به راخیږي، نور به په کم ټیم باندې پرېوځي، ګرمي به وي که یخني به وي، موسم به څنګه وي. یعنې داسې یو نظام الله پیدا کړی دی چې 1000 سال را روان دور کې هم سړی پیشنګویي کولی شي چې ورځ به وي که شپه به وي، ګرمي به وي که یخني به وي، نور به څه ټیم راخیږي، نور به څه ټیم پرېوځي. دا بهترین نظام دی. مولانا مرحوم دا خبره کړله دا ټول کائنات دغه شانې مسلمانان دي. بلکې بیا مولانا وایي واضح د انور سپوږمۍ ستوري نه، دا ونې مسلمانان دي، دا کاڼي مسلمانان دي. وایي د انسان د اعضا مسلمانان دي. ور زمونږ د لاسونه مسلمانان دي. موږ چې کله زه پې دا موبایل راچوتم دا بیا راوچتئ، زه په دې سترګه تا ته ګورم دا سترګې به تا ته ګوري، زه په دې غوږ باندې ستاسو خبره اورم، تاسو زما خبرې اوري، دا غوږونه اوري. یعنې دا ټول کائنات مسلمانان دي. مولانا مودودی رحمه الله پر تفهیم القرآن کې دا خبره لیکل چې د اسلام ګوره اگر چې موږ اسلام د دور جدید مذهب دی، د دور جدید مذهب مطلب دا چې اسلام په دې وخت کې چلیږي. نور اسلام داسې یو مذهب دی چې دا د آدم علیه السلام نه شروع شوی دی د محمد رسول الله پورې صلی الله علیه وسلم، بلکې د قیامت د سبا پر د ټولو انبیاو دا دین د اسلام دی. ان الدین عند الله الاسلام. په دې وجه باندې د عیسایت او یهودیت او بودمت او دا نومونه ولې موږ ښودلي دي. نور د آدم علیه السلام نه تر د نبي علیه السلام دا ټول اسلام دی.